الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، نبی علیہ السلام سیرت په حواله سره ترتیبوار درس چې د نبی علیہ السلام مور بیبي حضرت آمینه کله وفات شوله او ام ایمن څه وخت بعد مکی ته واپس رال د مدینې منورې نه، او نبی علیہ السلام د خپل نیکه د عبدالمطلب په کفالت کې حواله شو، او عبدالمطلب سے به همیشه د خپل ځان سره کینو، ولې چې اوس دلته کې ترونه دي او نیکه دی، نو چونکې نیکه دا په خپلو نوسو باندې زیات شفقت کوي، زیات مهربان وي، نو د نبی علیہ السلام کفالت هغه خپل نیکه عبدالمطلب صاحب هغه شروع کو. عبدالمطلب صاحب د پاره په مسجد حرام کې یو داسې ځای جوړ شوی، یو ځای مقرر شوی چې په هغې کې یوه بستره غوړېدلې وه، او په هغې باندې به صرف او صرف هغه به عبدالمطلب صاحب به ناسته کوله، ولې چې یو خو د قریشو سردار او نورو خلکو به عمه د عبدالمطلب صاحب ډېر عزت او احترام کولو، نو د هغه دپاره یو ځای خاص شوی و، تر دې پورې چې د عبدالمطلب صاحب خپل اولاد به عمه د عبدالمطلب صاحب په هغه بستره باندې او په هغه ځای باندې نه کېناستلو، که کېناستل به یو طرف ته به کېناستل. او چې کله به نبی علیه السلام لاړ، چونکې د نبی علیه السلام عمر دغه وخت کې 6 سالو، نو نبی علیه السلام په هغې بستره باندې کېناستل، نو د عبدالمطلب صاحب زامن یعنی د نبی علیه السلام ترونه هغې به دا کوشش و چې د نبی علیه السلام د دې ځای نه پاسئ، خو عبدالمطلب صاحب ورته ووایي چې نه، زما دا بچی پرېږدئ، دله الله تعالی چې کوم شان ورکړی دی د شان هغه ډېر عالي دی. او دغه رنګې د وخت تېرېدلو سره سره د سعد هغه نقل کوي د خپل پلار نه چې په دور د جاهلیت کې زه لاړلمه حج ته، او چې حج ته لاړلمه ومې کتو نو په دوران د طواف کې یو سړی دی او هغې څه اشعار لولي، هغه اشعار دا دي چې یا الله زما سوار محمد هغه ما ته راواپس کړي او په ما باندې عظیم الشان احسان هغه وکړي. ما د خلکو نه تپوس وکړه چې دا کم سړی لګیا دی دا اشعار وایي دا شانتي، او دا کم بنده طلب کوي دا څوک دی؟ ما ته په جواب کې وویل شول چې دا عبدالمطلب دی، او د خپل نوسی یعنی نبی علیه السلام ته اشاره شوله چې هغه د دې عبدالمطلب صاحب اوخرک شوی دی او هغه یې ورپسې لېږلی دی، او وایي چې کله به دا شانتې څه کار پسې به نبی علیه السلام ولېږه، نبی علیه السلام به په هغې کار کې وي کامیاب او کامران به راواپس کېده. نو عبدالمطلب صاحب عمه د خپل اوښه د روک اوښ د میلاوېدلو دپاره نبی علیه السلام ولېږه، محمد یې ولېږه، نو وایي چې دا اشعار یې وي او دا اشعار د زړه د درده یې وي، نو یو ساعت تیر نو چې ویې کتل نبی علیه السلام را روان دی او اوښ ورسره دی، نو چې کله دا ولیده نو عبدالمطلب صاحب هغه ور روان دي شو، او نبی علیه السلام یې غېږه کې راوچت کړ او نبی علیه السلام یې ښکل کړ او وایي چېرې د نن نه بعد به تا د خپل ځان نه هغه به جدا نه کړمه. نو دا د عبدالمطلب صاحب چې کله کفالت کې راغی نو د عبدالمطلب صاحب ورسره هغه دغه مینه وه، او وایي چې ځکه د ده په پریشانۍ باندې به هغه ډېر زیات هغه به پریشانه کېده، او بیا د 8 کالو په عمر کې د عبدالمطلب صاحب وفات هغه وشو، او چې کله د عبدالمطلب صاحب هغه وفات وشو، اوس د عبدالمطلب صاحب وفات دا په څومره عمر کې شوی دی چې د عبدالمطلب صاحب څومره عمر نو په دې کې اختلاف دی. بعضې وایي چې د عبدالمطلب صاحب عمر هغه 82 سال دی، 82 کاله دی، بعضې 85 یادوي، او د کرنګې بعضې 95 یادوي، بعضې 110 یادوي، او بعضې 120 سال عمر هغه یادوي چې په دې کې هغه انتقال هغه شوی دی. او چې کله عبدالمطلب صاحب هغه وفات شو نو بیا د نبی علیه السلام خپل تر چې کوم سکت ورته خلک وایي خپل تر
هغه صرف عبدالمطلب سے هغه صرف ابو طالب یعنی د علي رضی الله تعالی عنہ پلار هغه نو بیا په کفالت کې هغه صرف اور صرف هغه خپل تر مبارک ته چې هغه سو ابو طالب سیبو هغه ته پاتې شو او دغه وخت کې وی د ابو طالب سیبو د تربیت د انتهایی زیاتو شفقت د انتهایی زیاتو د نبی علیه السلام سره او ام ایمن په خپل باندې وای چې په کله د عبدالمطلب سیب هغه جنازه تلله نبی علیه السلام وای د جنازې نه وروسته روانو د هغه د دور جاهلیت جنازه وه چې په هر څه طریقې سره نو نبی علیه السلام د هغې نه وروسته روانو او جړلی او د کرنګې یو ځل ته وي چا تپوس وکړو چې د عبدالمطلب وفات ستا یاد شي نو چې او د عبدالمطلب یعنی زما د نیکه وفات زما یاد شي هغه وخت کې وي زما عمر هغه اته کاله او د عبدالمطلب صاحب د وفات نه بعد ډېر خپل تر د ابو طالب صاحب په کفالت کې راغی انوي دا خپل تر به ورسره انتهایی د شفقت معامله کوله دومره زیاته نرمي به ورسره کوله او تر دې پوري چې دغه د تر هغه څومره شفقت او څومره مینه محبت خو لیکن د نبی علیه السلام سره د هغې مینې محبت نه علاوه او څومره زیاته مینه یې ورته ورکړې وه د هغې نه علاوه د ابو طالب صاحب هغه ایمان چې کوم دی نو هغه یې نصیبه نشه هغه ایمان یې را نه وړو او د کرنګې یو ځل وایي کاکساري راغله نو چې څومره دغه د قریش د مکې هغه رالل او ابو طالب صاحب ته یې ووایي چې یاره ته څه وکړه یعنې دعا وکړه چې الله تعالی باران وکړي نو نبی علیه السلام ځان سره راوسته د حرم ته رالل او حرم ته چې څنګه رالل نو نبی علیه السلام لا مبارکه هغه یې د حرم دیوال سره ولګوله او په دغه دوران کې وي انتهایی په عاجزۍ سره هغه سوال وکړو او الله تعالی ته دعا وکړله په تضرع سره او د ګوتې په اشارې سره په اسمان کې زره وریځ هم نه وه او د ګوتې په اشارې سره الله تعالی وی وریځ د ګوتې په اشارې سره هغه رالله الله وریځ راوستله او باران پې نه وریدو ښه چې کله وخت تېرېده عبدالمطلب صاحب هغه د شام په سفر باندې روان شو چې د شام په سفر باندې یو قافله روانه شوله تجارتي قافله وه ځکه چې د دې خلکو به کله به تجارت هغه به د شام سره کو او بعضې به چې کوم دی نو هغه به نورو ملکونو سره دوی به تجارتي قافلې تللي نو چې کله شام ته نبی ابو طالب صاحب هغه روان شو او د سفر کوي د قافلې سره نو په دغه وخت کې چې څه ټیم هغه روانېده نو د روانېدلو په وخت کې هغه نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې هغه حالات هغه د څه هغه د خفګانو چیرې زما ترځي او ما د ځانه سره بوځي نه نو چې کله ابو طالب صاحب هغه آثار هغه د پریشانۍ او هغه د خفګان د نبی علیه السلام په مخ ولیدل نو هغه ځان سره نبی علیه السلام ځان سره هغه روان کو چې کله نبی علیه السلام ځان سره روان کو نو نبی علیه السلام او دغه قافله دی وی چې کله بصری مقام ته هغه نږدې ورسېدلو نو هلته کې یو راهب هغې راهب دی ولیدل چې د هغې راهب نوم هغه جرجس و نو وی چې کله هغه ولیدلو نو دغه او د مشهور په بحیر راهب باندې وو نو چې کله په دې باندې وي مشهور نو دته د نبی علیه السلام یعنی د خپل کتابونو د هغې خو ماهرو دته په خپل کتابونو کې د نبی علیه السلام یعنی د آخر الزمان د نبی علیه السلام د تمام علامتونو هغه د دې نه دی خو واقف او خو باخبرو او دغه قافله وي چې کله دی بحیر راهب سره یعنی د بحیر راهب چې کله به دغه قافلې سفر وکاو انو دغه بحیر راهب چې کوم عبادت خانه و سومعه نو هغه سره به په خوا کې د دی به هغه خپل تک به کو نو دی د غزای کې لږ آرام کو ناسته وکړه یعنی دمای کوله نو دغه چې راهب کله ولیدل دی نو هغه راهب راغی چې د دین وړاندې څومره عمر دي سفرونه کړي دي قافلې تللي دي دغه راهب چېرته راغلی نه دی او دا ځل وي دغه راهب راغی نو چې دغه راهب راغی نو د نبي علیه السلام لاس مبارک هغه ونیسو او چې کله د نبي علیه السلام لاس مبارک ونیسو او چې څنګه دی راغی نو ایدو داسې په غور او فکر سره یو طرف ته او بل طرف ته کتلل داسې دي لکه چې د نه صرف شوي دي یا دی څوک ګوري
دا شانتي وي نو وای نبی علیه السلام لاسی ونیسو چې د نبی علیه السلام لاسی ونیسو او په هغې کې وی دا وي چې دا هغه سردار دو جهان دی یعنی دا هغه رسول دی چې پروردګار عالم به دی د دواړو جهانو د پاره څه کړی دا رحمت هغه رالیږلی دی او بیا چې سرداران کم د قریشو نو اغیر علی الاغیر دی راهب نه تاسو که چیرته تا څنګه پته تا څنګه معلومه شوله چې دا سره یعنی دا د امت د پاره سره هغه الله تعالی رحمت للعالمین هغه را لګل دي نو تا تر دې څنګه پته ولګیدا نو دا غیر راهب ورته هغه واقعیا ویل چونکه هغه علما او هغه په خپل کتابونو کې د نبی علیه السلام هغه چې څومره علامات هغه بیان شوی او هغه ته معلومات ومه انوي چې تاسو کله وی دی ډیرای سره په خوا کې را تیریدلې او نوې ما او قتل چې ار یو کانه ار یو بوټه یعنی که هغه ونه ده او که هغه کانه ری بوټه ری ار یو سیس چې کوم نو سجدا کوله او دا سیدا په کتابونو کې د علامت لیکل شوی دی چې کانه شو یا تیګه بوټه دا بغیر د نبی نه وی چاته سجدا نه کوي نو چې مار دینه دا او پیجندو او په یو روایت کې راځي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت د ترمذی هغه نقل کوي چې دغه راهب د په خپل دغه د خپل عبادت خانه کې بناستو او چې څومره خلک په اغه د سفر کول د چاته یعنی د خپل عبادت خانه نه راوت نو یو ځل دک واقعیا د هغه واقعیا په بل روایت سره یعنی په دویم طریقې سره هغه نقل کیږي نو چې کله د ابو طالب سه به دغه قافله هغه ورسېدله نو دې را بار شوی چې د خلک ولیدل او د نبی علی السلام کوم علامات هغه پیژندلی وو د کتابونو نه انو هغه نه دی د خپل عبادت خانه نه هغه را بار شو چې کله د عبادت خانه نه را بار شو دی راغی او وی قتل چې دغه خلکو یعنی دی ناستی او نبی علیه السلام باندې وی سره د وریځ یو ټوکړه چې هغه په نسایا کړی دا نو دی راغی چې د کله راغی نو نبی علیه السلام سره هغه سره ملاقات وشو او بیا وی چې زماره طرف تاسو ته دعوت ورنه دین وړاندې وی چې څومره د قافلې کسان دی هغه وی چې لکه د مونږه ته چاته دعوت وغیرہ نه دی کړی د نبی علیه السلام د برکت د وجنه هغه دعوت ورته او کله د نبی علیه السلام برکاتو نو چې کله ورته دعوت وکړو هغه روټۍ ورته تیار کړله راړله او هغه ورته کېښودله نو چې څنګه راغی نو چې ویې کتل نبي علیه السلام نه دې نه وړاندې ورته ویلي چې تاسو به ټول زما مېلمانې او تاسو یو کس وموهه چې کوم دی نو ماته به انکار نه کوئ یعنی مطلب دا چې نبي علیه السلام وموهه دا خوراک زما وکړي چونکې لا نبوت خو نه دی میلاو شوی 8 سال یا 9 سال عمر یې دی او په دغه عمر کې وموهه د نبي علیه السلام چې کوم برکاتو نو هغه ځای په ځای باندې ډېر ناشنا هغه ښکاره شوي وو چونکې علامات دي نو د نبي د راتللو نه مخکې علامات هغه ښکاره کېږي نو چې کله دغه صاحب یعنی د راهب بحیره راهب دو چې کله طعام راړل هغه حاضر کړلو او خلکو ته کېښودلو نو ویې کتل نو نبي علیه السلام په دغه خلکو کې نو ویې چېرې تاسو کې یو کس کم نه دی انو دی وی چې او کم دی وی چې څه شي هغه ځای کې یعنی یو طرف ته دی هغه خپل اوخانو سره وي نو چې وی کتل نو هغه ځای کې چې کوم ځای کې نبی علیه السلام اوخان سره ول په هغه ځای باندې وریاض د وریاض یو ټوکړه وه یعنی په نبی علیه السلام باندې څه وه هغه د وریاض هغه سایه وه چې د نور هغه شعاع ورته د نبی علیه السلام ته هغې تکلیف ونه رسوي ګرمي ورته او نه کړي نو چې کله د دا ولیدل ورته وی چې ورشي هغه ته آواز وکړي چې هغې ومه راشي نو چې هغه راغی دک راهب وي چېرې دغه ځای کې صرف یک یوه اونه وه او دا ټول خلک د هغې اونې زیاتتر خلک د هغې اونې د لاندې ناستو نو چې کله محمد نبی علیه السلام راغی او د یو طرف ته کېناستو روټۍ ته چې کله یو طرف ته کېناستو نو دکه اونه وي د دغې خلکو نه هغه جدا شوله او سایې هغه په نبي علیه السلام باندې وکړله د نبي علیه السلام هغه برکات دي چې هغه د خلکو تر ټولو ته هغه څه دي هغه ښکاره شوي دي او دغه خبره چې کله دی دا روټۍ وخوړله نو په دغه دوران کې بیا دغه راهب وی چېرې د ولي څوک دی دی د چا سر راغلی دی د ذموار څوک دی نو دی ورته وی چېرې ابو طالب دی نو ابو طالب صاحب ته وی چېرې دې ته شام ته مه بوځه شام ته په دې مه بوځه هسې نه چې ورته څوک تکلیف ورسوي هغه خلک د ده د علاماتو
هغه او پیژني نو کده د علامات او پیژندل اسنه چې د تکلیف ورسوي وې دغه خبري ورسره کولی او په دې کې د دغه بحیره راهب نظر په سکاسانو باندې پریوتو نو دې په ځای پرې خود لال هغه کسانو پسې وکسانو هغه ته چې تاسو چرته راغلي هغه هم داسې په منډه منډه باندې ګرځیدل چې د دین سروک شوی دي هغه ته چې تاسو چرته راغلي هغه وی چر دغه شانتي موږ د اخرو چې کوم د اخر زماني پیغمبر دی هغه په دې میاشت کې سفر کوي او موږ د هغه د قتل کولو په اراده باندې راغلی یو یعنی هغه ته د تکلیف رسولو په اراده باندې راغلی یو نو دا راهب ورته خبره وکړه خو ډیره خپل خبره ورته وکړه چې اسی تاسو نه تاسو کومه چې الله تعالی کوم سیز حفاظت کوي الله تعالی د کوم سیز اراده وګوري آیا د انسان اراده هغه بدلول شي یعنی الله تعالی به هغه حفاظت کوي نو که تاسو هغه قتل کوي نو تاسو یې قتلولی شي هغه ته وی چې نه مونږ خدا سي نشو کولی د الله اراده خو چې هغه سو غوړي هغه کېږي انسان اراده خو چې وګوري هغه انسان وي چې زبر دا کومه سوا ته بل کارو کې سو وي سبل رس دا کومه بل رس بل کارو کې او سات بعد دا کار کومه هغه اراده سي شي هغه الله نه وخت چې کله الله وګوري نو د انسان اراده او د الله تعالی د اراده موافقت راشي او شان والي راشي او چې کله د انسان اراده یو او د الله اراده بلوي نو ګویا کې انسان هغه کار کولی نشي نو ورته وي چې تاسو داسې مکوئ نو دغه بحیره راهب چې کوم دی نو هغه کسان یې ترې منع کړل او هغوی ځان سره پاتې کړل هغوی په دغه وجه باندې پاتې شولو چې یاره هغوی په دې نیت راوتي چې موږ څه وکړو دغه بنده تلاش کړو خو لیکن هغه دوی ونه موندو او په دغه ډله کې موجود او دغه کسان بحیره راهب هغه پوه کړل او خپل ځان سره یې پاتې کړل هغوی ورته وي چې اوس به موږ تا سره پاتې شو او بیا چې کله د بحیره راهب راغی ابو طالب صاحب ته وی چې دې ځان سره بوزمه او لہذا زه راته دا درخواست کوم چې دی واپس هغه مکې ته ولېږه نو بیا ابو طالب صاحب ابو بکر او د کرنګ بلال دی دواړو ته وی چې دې تاسو واپس هغه مکې ته بوزئ نو نبی علیه السلام واپس هغه مکې ته راوستو دا د نبی علیه السلام د سیرت هغه سنا حالت چې هغه تاسو د وړاندې بیان شو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نبی علیه السلام په سیرت باندې قدم په قدم باندې د عمل کولو توفیق په طریقه د صحابه او په سنت باندې په طریقه د سنت د نبی علیه السلام په طریقه په سنت د نبی علیه السلام په طریقه د صحابه د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین